بد ملګري او بد ګاونډي نه د پناهۍ دعا. روایت امام طبرانی راوړی دی په معجم کبیر کې. عقبه بن عامر وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، رسول صلی الله علیه وسلم به دا خبره کوله، اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء. یا الله زه پناه غواړم په تا سره د بدې ورځې نه. بده ورځ څنګه؟ ګناهونه پکې وشي، په سړي سختې ډېرې راشي، مصیبتونه راشي، عذابونه راشي. یا الله دې نه دغه ورځې نه مې وساته. ومن ساعة السوء او د بدې، ومن ليلة السوء او د بدې شپې نه. شپه کې مصیبتونه راځي، ګناهونه کېږي، شرونه دي. ومن ساعة السوء او د بد وخت نه. دا عنوان به ما دا ټول هر څه پکې لیکلی، خو بیا به عنوان ډېر اوږد شوی. یعنې عنوان داسې پکار و، د بدې ورځې نه، د بدې شپې نه، د بد وخت نه، د بد ملګري نه او د بد ګاونډي نه د بچ کېدو دعا. که نه؟ ښه، او تا الله ته یا الله د بدې ورځې نه مې وساته. ورځ څه ته وایي؟ ورځ نه پېژنئ تاسو؟ ورځ ورځ ته وایي. دا خو ښه دغه شي، خو دا ورځ چې ورځ ته وایي، دغه ورځ څه ته وایي؟ نه، عام صرف ورځ وایي. لږ نږدې شوی ورته. بارک الله فیک، دی جواب دی. سحر راختونه د نور د پرېوتو پورې دې ته ورځ ویلی کېږي. تاسو نور څه شروع کړو؟ ورځ څه ته وایي؟ دې ته وایي که نه؟ شپه څه ته وایي؟ نور پرېوتونه سحر راختو پورې. خطا دا وایي چې یا الله د بدې ورځې نه مې وساته، د بدې شپې نه مې وساته. څه پاتې شو؟ وړې وړې دعاګانې زمونږ دنیا او آخرت پرې ښایسته کېږي، خو موږ له توجه نه ورکوو. او د بد وخت نه مې وساته. بیا ومن صاحب السوء او د بد ګاونډي نه، د بد ملګري نه. بد ملګری د سړي دنیا هم تباه کوي او آخرت هم تباه کوي. نو ملګري چاڼ کوي چې کله چا سره ملګرتیا کوي. او دا نن سبا د جعلي ملګرتیا راوتېده، دا خوشحاله یې سم وایي ما سره په انټرنیټ کې 10,000 ملګري دي. داسې هغه عام تعبیر سره ملګري ورته وایي چې لکه هسې تعیني راییني په دغه کې انټرنیټ کې دې ته ملګری او جدا خبره. نور ملګري په صحیح معنو سره رښتیني ملګري پیدا کول دا ګران کار دی، او ډېر خوشنصیبه وي چې هغه ته الله داسې ملګري ورکړي. نو ملګری چاڼ کوه. دلته وایي یا الله د بد ملګري نه مې وساته. بد ملګری د سړي دنیا هم خرابوي او آخرت هم خراب. او رسول صلی الله علیه وسلم هغه حدیث کې مثال د څه ورکړی دی؟ عطر فروش، د عطرو نه، عطر فروش. د ښه ملګري مثال د عطر فروش، د عطر چې خرڅوي، خوشبو. یا به دې خوشبو والي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي که وا دې نه غسته خوشبو خو درځي که نه، څه نه څه خیر به در رسي. د بد ملګري مثال لوهار، نه لوهار چې هغه دغه اور په دې بټۍ کې لګي، په دې اوسپنو کې کار کوي. دا بسر کې ورته راورسي نقصان به درکړي، او که دغه نه وي بین به د باندې لګي. نو شر به درته لازم په څه طریقه در رسي. نو د کوشش کوي چې د ښو خلکو سره ناسته پاسته کوو. او دا د پښتنو یو متل دی، او هغه هم د دې دپاره یې کړی دی. وایي د مولا په ګاونډ چې شي مولا به شي، د ډم په ګاونډ چې شي ډم به شي. د دې تشریح دا ده چې د چا سره ملګرتیا کوي د هغه په مذهب به وي. او دا رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې هم دا خبره کړې، المرء علی دین خلیله، سړی د ملګري په مذهب روان. او یو شاعر ویلي دي عن المرء لا تسل وسل عن قرینه. د سړي په باره کې تپوس مه کوه چې دی څنګه دی، د سړي د ملګرو تپوس وکړه، پته به راته ولګي چې دی په کوم مذهب دی. ځکه ته لکه ته راشي زما باره کې تپوس وکړي، زما باره کې تپوس مه کوه، زما د ملګرو تپوس وکړه د ده ملګري څوک دي. نو تا ته سړی ملګري وو پلانې پلانې، اوس دې ملګرو ته وګورئ دا څنګه خلک دي. د دې نه ته اندازه لګولی شي چې زه څنګه سړی یم.
وی او بیا وی چې ومن جار السوء فی دار المقامه او د بد ګاونډي نه د اوسېدو په ځای کې د اوسېدو په ځای کې قید ورسره ولې لګولی چې کور یې سره یو ځای چې لري یا په سفر کې لږ وخت له ملګری شو زه شر شتي خو لږ وخت لري خو چې خوا کې راته ده سره به څه کړي اوس چې له داسې علاقه کې چې په کراینو خلکو کورونه نیولي دي ښارونو کې هله بیا هم زه سړی وایي لږ کوپړي به روان وځو به خو چې کلي کې دي خوا کې ستا خپله ځمکه او دا خپله ځمکه بیا مزه کوي بد ګاونډي د سړي ژوند تباه کړي ولا ځکه د زی د لیدو ډېر چانچ پړتال مه کوو چې ځای څنګه دی زي نه مخکې دا ګاونډي وګورئ دا څنګه دی زموږ سره کم ټول دی زي وروسته بیا خفه یاره وي ګاونډي د سړي زوی نه دی وایي ګاونډي ګوره رور په شان ژوند به تېروي تا سره او ته به د هغه سره رور په شان تېروي هله به ژوند راوایي رسول صلی الله علیه وسلم ګوره زنا ته ګټه ګناه ویلې ده خو په زناګانو کې کومه زنا ګټه ده د ګاونډي د ښځې سره زنا کول ولې نږدې د اعتماد د په اعتماد کې دوکه ورکوي نو ښه ګاونډي چې د خوا کې ور به درته کوي چې منزله راځه بچی دله په غلطه ولیدو تا ته به ووایي ښځه دله په غلط څه ولیده تا ته به ووایي که غریب وي د سره مرسته به وکړي پیسو ته د ضرورتو در به کړي که بیمار وي تپوس ته به دې درشي هر کار کې دنیا کاري او آخرت کاري تا سره به مرسته څه نه سکي او بد ملګری تپوس هم پوس نشتی روزانه جنگ بد ګاونډي عفوا او روزانه جنگ جګړې تا کچره دی خوا راوویسته او تا ډېران دی خوا کول ته او په دې خبرو ښتي هلته خلک دریم نه ځان هم داسې ننګاره کړی لکه دا مسلې چې سره راکړي دا خو هلته چې راوځي د کور نه څه نه څه جاخن ښتي بهر دولی کوي د ګاډۍ را دې خوا کړو د کوڅه دې خوا کړه د پکې کاڼی کېښود هغه پکې غني کېښود هغه پیپ بل کړی دی اوبه ځان ته اړولي دي دا جګړې چې داسې ګاونډي باندې واوړي سړي ژوند لنډ تنګ شي ها خیانتګر دی د زنانو د عزت خیال نه ساتي د ګاونډي د ګاونډي د بچو خیال نه ساتي بې دینه دی روزانه ډزه ډوزه سندرې او ټنګ ټکور او ډم توپ نو دې دلاسه ستا کور هم ګډوډ کېږي نو ځکه ویي الله ما وساته د څه نه بد ګاونډي نه